ځکه چې د انساني ژوند دپاره دھوپ ضروري دی، نور او د هغې تپش دا ضروري دی. وظللنا علیکم الغمام، دا کم خلک چې ټول عمر تیارې کې ناست دي یا کمرو کې ناست دي، د هغې جسم کمزورې پدې چې هغه نور نه لیدی. پخوا زمیندار چې کوم به و دی به نور کې ډېر زیات منډې تړلې والې، او خاص کر دا یو میاشت پس چې کله دا لونه لګي که نو دی کې به یې لو کو ښه ګرمی کې، بیا به یې ګېډۍ جمع کولې درمنځ ته، درمنځ به یې جوړو، هر چا باندې به خولې ماتې دومره خوراک به یې کو چې سړی سوچ نشي کولی. سوچه غوړي به یې خوړل نه سکل به لیکن هېڅ یې ورته نه وی. دلته خو معمولي غوندې غوړه پراټه ورکړه او ډرک ډرک یې جوړ کړي وي، دا ولې هضمېږي نه. دا دھوپ چې کوم دی دا ډېر ضروري دی انسان لپاره. نور کې کار کول، محنت کول دا ضروري دی. په دې فلسفه سړی نه پوهېږي نو هغه ته همیش دپاره د جوړونو دردونه، دا ډوکو دردونه، دا ټول په دې وجه راځي. طالبان له پکار دي چې دوی کله کله نور کې ګرځي، ګرمۍ کې ګرځي، او تش ګرځېدل نه بلکې محنت والا کار دی کوي. دې لپاره خصي سایکل دی، سایکل دی ګرځي یو غنټه نه وخت، دې لپاره چې باډي مضبوطه شي. په خوراک نه باډي نه مضبوطېږي، دا دروغ دي. خوراک باندې مضبوطي، دا په محنت باندې مضبوطېږي. مشران نو ته پسې کیسې ورته وکړي که سهار چې به زمیندار سړی ته نو پالکوري کې به څه شی کېښوده، پالکورۍ به پېژنم نه ده، پالکوري کې به ځان سره ډوډۍ کېښوده، پیاز یو غوټه پیاز بس، بتک به ورسره کې به اوبه واچولې، چینې نه به ډکې کړی. ټول ورځ به غریب کار کو، پټي کې به چېرته یو لرې ځای کې چېرته کې ډنډ و خانډنډ به ورته وي لکه زموږ د کلي څښا اوبه به ویې پکې، ټول یو ځای کې به توت یو ونه وه د هغې لاندې به زمیندارو آرام کو. مضبوطې باډۍ هېڅ بیماری نه، ولې محنت یې کو. په خوراک کې صحت نشته، دا ګپ لګوي خلک. صحت اصل کې دی په محنت کې. محنت چې نه کوې نو که ته سره زر هم وخورې یعنې هېڅ نه جوړېږي. نور دا ډېر ضروري دی، نور ډېر زیات ضروري دی. وټامن کې او سی دا ډېر ضروري دی. دا اے بی هر چا سره خو وټامن اے سی او وټامن کې دا ډېر زیات ضروري دی. دردونه څومره چې راځي د دوو د کمي د وجې راځي. بیا مسله دا شي چې دا کم خلک کمزوري که دې معده هم خراب شي، بیا حکیمان هم چاته څه ښیي نه، ټول عمر مس ګایډ کوي چې مریض بس ښه کېږي نه چې راځي بس کار رواني، که دی ښه شي نه بیا بل نه جوړه کېږي که. دلته یو بني آدم راغلی و نوخار نه، ماشوم یې بیمار و، ما د هغه علاج وکړو. بیا مې آیات سحر هغه ته وښودل چې دا آیات سحر دي، دا لولی دې سره به داسې داسې وشي. یو ساعت شو نو ما ته ویې چې چې زموږ یو دکان دی، د هغې دپاره یو تعویض پکار دی. ما ورته ویې ماله تعویضونه ماویضونه نه راځي، خو دکان کې به سړی څنګه تعویض کړي. دکان تعویض خو دا دی چې ته ګټه کمه کوه او تجارتي اخلاق خپل سم کړه. هغې ویلی چې زمونږ د ډاکټرۍ دکان دی، نو ما ورته یې ښه داسې تعویض وکړم چې انسانان ډېر بیمارېږي تاله راځي. بیا خاندل ځان پورې، دا څه خبره ډاکټر سړي ته څه ضرورت دی؟ مریضان خو دومره دي دنیا ته ډکه ده، لکه چې څوک ترکیب نه ښیي. کم سړی چې هغه ډېر بار نوزي روزي او د هغه معده کمزوري نه دی، مهرباني وکړي هغه د پی نه څکي. د پی استعمال هغه دپاره نقصاني دی. نو دا د زړو ښځو تجربه ده چې پی ورله ورکوې نه، پی خو هغه فوري طور فایده وکړي که، لیکن چې کله د هغې هضمېدل شروع شي نو بیا هغه یک نمبر کلشیم دي ټول، لکه خېړه دی فاسفیټ ور وغورځوي نو چل وکېږي، بس اور واخلي بیا ټوپونه وایي. نو دا بعضې طریقې زده کول پکار دي چې دا نه دي پکار، دا څیزونه نه دي پکار. بل دا چې د خېټې
بیماری چې دا ټول یو شان نه وي. او ما تاسو ته مخکې وایي تاسو بس کتلې وایي که نه یو کس په یو بیماری په یو علاج ښه شو نه بل به راشي یاره زما هم خېټه خرابه ده نو دی والا خپله دوایي ورکړي دا ښه ده لکه دا په کوم سبب بیمار شوی ده سبب یې ورته معلوم ده. اسبابونه بغیر علاج نه کېږي سبب معلوم که نه وروسته بیا علاج به کېږي. نو دا ډېر شي خلک د چا په اسپرین باندې سر ښه شوي چې څوک راځي یاره دا اسپرین ما استعمال کړو دې څیز نه ځان ساتئ پوهې سړي نه تپوس کوئ به تاسو ته ښیي. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى نور ته کله کله ګرځئ دې کې فایدې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نور ته ګرځېدو محنت به یې کوو ګړي به دی چې سړی سره وي نو په غر کې ونی که نه بیا د مکې په غرونو کې ونې شته یو سړي اعتراض کړی دا ګوره عجیبه الله خپل کور یې دلته جوړ کړی دا سپېره غرونه یې ورکړي هېڅ پکې نشته. دا سوال دی د خلکو دلته یو باندې جي به هغه وی دا الله کور دی که نه دلته یې ښکلا ځکه نه ده پیدا کړې چې خلک پکنیک مناول له رانشي دا پکنیک سپاټس نه دي دا د عباداتو ځایونه دي.